بسم الله الرحمن الرحیم. زکات یو اهم ترین عبادت ته د الله تعالی حکم ده. کله دې زکات په ادا کولو کې موږ ته څه فائدہ وي یا نه وي هغه بیل خبره ده، خو بذات خود د الله تعالی د حکم اتباع کول دا مقصود دي. او بیا د الله تعالی کرم او فضل وګورئ چې د زکات په ادا کولو سره مونږ ته دنیاوي فائدې هم ملاويږي. د زکات ادا کول چې کوم دي دا د انسان په باقی مال کې د پاکی د برکت او د اضافه سبب جوړیږي. یعنی که څوک زکات وباسي په صحیح طریقه باندې دا زکات د یغ انسان په باقی مال کې د پاکی او داسې د زیاتوالی او د برکت ول سبب جوړیږي. سورة البقرہ کی اللہ جل جلالہ فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالی سود ختم کوي او صدقی دا زیاتوي. او داسې سورة التوبه کی اللہ جل جلالہ د یغو خلقو د پاره ډیر سخت وعید بیان کړی دا چې کوم کسان په صحیح طریقه سره لکه څنګه چې د زکات د ادا کولو حق ده په هغه طریقه سره غ زکات نه کی ادا، نو بیا یغ د پاره الله جل جلاله ډیر سخت وعید بیان کړی ده. الله تعالی فرمای والذین یکنزون الذهب والفضه، هغه کسان چې کوم سره زر او سپین زر جمع کوي ولا ينفقونها فی سبیل الله، او د الله تعالی په لار کې نه خرج کوي، یعنی د هغونه د زکات نو باسي. بیا وای اے نبی ته د خلکو ته بشارت ورکا، داسې سخت عذاب سخت وعید خبر ورکا، فبشرهم بعذاب علیم. نو دا الله تعالی د هغو خلکو د پاره ډېر سخت وعید بیان کړی دی چې کوم کسان په صحیح طریقه سره زکات نه ادا کوي. او مخکې آیات کې بیا الله جل جلاله دا بیانوي چې هغه دا عذاب په کوم ورځ باندې ته ملاویږي چې کوم زکات نه ادا کوي. څنګه عذاب وي؟ وای د هغه سره زر او سپین زر دا به په اور کې ګرم شي او د هغې په وجه باندې د ټنډه د اړخونه داسې د ملا چې کومه دا په وداغلی شي، او بیا به ورته وایي چې دا هغه مال دی چې تاسو خپل ځان دپاره جمع کړی او اوس د دې مزه او د دې خوند وڅکئ. الله تعالی دې موږ د داسې تکلیفاتونه او د داسې مصائبونه ازمایښتونه هم وساتي. نو زکات یو ډیر اهم ترین عبادت ته. الله تعالی چې کوم عبادت په کومه طریقه سره خوښوي موږ به هغه عبادت په هغه طریقه باندې کوو. مجمع الزوائد کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ارشاد موجود ده، وایي چې کله د زکات مال د باقی مال سره ملاو شي، یعنی هغه یا بالکل زکات هم نه وباسي یا د بعضې مال زکات وباسي او بعضې مال پرېږدي، نو داسې مال چې کومه ده دا به د هلاکت او د تباهي سبب جوړیږي. نو پکار ده چې صحیح طریقه سره د یوې روپۍ زکات دا موږ تاسې وباسو. او بله خبره یو دا نصاب او بله صاحب نصاب. کوم کس سره چې 52 تولې سپین زر او 7.5 تولې سره زر، یعنی سپین زر 612.36 ګرام او سره زر 87.5 ګرام دې ته نصاب وایي. کوم کس سره چې 52 تولې سپین زر یا 7.5 تولې سره زر وي یا دې دواړو کې د یو برابر هغه سړي سره نقدي مال وي یا تجارت مال وي، نو داسې سړي باندې داسې سړی چې کومه ده دا صاحب نصاب ده او په دې باندې زکات واجب ده په دې شرط چې هغه باندې کال تیر شوی وي. او بعضې خلکو ته دا هم پته نه لګي چې زکات دا په چا باندې واجب ده، د هغې دپاره څه شرطونه دي. هر عاقل بالغ مسلمان چې هغه سره 52 تولې سپین زر یا 7.5 تولې سره زر د دې مقدار د دې د قیمت برابر هغه سړي سره نقدي مال وي یا سره زر وي یا سپین زر وي یا مالی تجارت وي، نو په داسې کس باندې زکات دا واجب ده. که کوم کس سره صرف سره زر وي بیا که دا چیرته 7.5 تولې ته ورسیږي هغه باندې بیا زکات واجب ده.
که چا سره صرف سپین زر وي بیا داسې 52 تولې سپین زر ته چې ورسیږي بیا هغه باندې زکات ده. او که چا سره نقدي مال هم وي او سپین زر وي ورسره یا سره زر وي ورسره خو لږ لګي او که دا ټولو مجموعه یا په دې کې د بعضو مجموعه د 52 تولې سپین زر مقدار ته ورسیږي بیا هم په هغه کس باندې زکات دا واجب ده. او زکات لپاره کله چې دا سړی د نصاب ته ورسیږي بس هغه وخت د سړي لپاره دا د زکات وخت د صاحب نصاب جوړ شو. او د دې لپاره اسانه طریقه دا ده چې کومه چې میاشته اسلامي میاشت دی په اندازه باندې یو تاریخ مقرر کی په هغه تاریخ باندې کدی د سره څومره هم مقدار باندې پیسې جمع شي په هغه باندې چې کله دا نصاب ته ورسیږي بیا په هغه وخت کې د باندې زکات د واجب ده. مثلا محرم 10 تاریخ د مقرر کړی ده نو کله چې محرم 10 تاریخ راشي په هغه وخت کې چې د سره څومره پیسې وي په هغه باندې به زکات د هغې 40مه حصہ دا زکات وباسي. او دې منځ کې که د سره پیسې زیاتېدلې که کمېدلې ورسره د هغو هېڅ اعتبار نشته. کوم تاریخ چې تا د زکات ویستلو ده په هغه تاریخ باندې چې تا سره څومره پیسې وي بس په هغه باندې بیا زکات واجب ده. او دې سره د هغې 40مه حصہ د پیسو ایستل یا داسې 2.5% زکات پیسې ایستل دا ضروری دي. نو د دې خبرې ډېر زیات اهتمام کوئ چې د الله تعالی د داسې سخت عذاب او سخت وعید دغه نه د ځان بچ کولو لپاره د دې خبرې ډېر زیات اهتمام کوي چې زکات د په صحیح طریقه سره وباسي. او هغه خلک چې په چا باندې زکات واجب ده هغه د صحیح طریقه سره زکات وباسي. او کوم کسان چې د زکات مستحق دي او په کار ده چې مونږ هغو ته زکات ورکو. بعضې خلک دې کې هم ډېر غفلت کوي چې کوم کس د زکات مستحق نه وي مونږ بیا هم هغه ته زکات ورکوو. الله پاک دې مونږ تاسو ته داسې خبرو سمجھ را نصیب